مدنی صورت تے ترتیب د تلاوت کے اتم صورت تے ترتیب د نزول کی اتا تیایم صورت دے سورۃ البقرہ نرست نازل شوه ربط د دې صورت مخ کی سورۃ الاعراف سره مخ کی سورۃ الاعراف کے بیان د اثبات د توحید او پادله عقلیه او نقلیه سره دی صورت کی ذکر د حکم د جهاد د لاشاعت حاصل المساله د دې مسلې د خوریدو د پاره دیم ربط مخ کی صورت کی تشجیع علی التبلیغ وا دی صورت کی تشجیع بالجہاد دا بہادری اور کول جہاد سرا درم مخ کی صورت کی واقعات د انبیاء او د خپل قومونو سرا دی صورت کی بیان د قصې د نبی علیہ السلام د خپل قوم سرا سرورم مخ کی صورت الاعراف کی امر په اتباع د قرآن دی صورت کے حال د مومنانو ذکر کئی پا وقت د استماع د قرآن وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا موضوع د صورت الترغیب الى الجہاد لدفع ضرر و جلب المنفع ترغیب اور کئی جہاد لا د دفع د ضرر د پارا و د جلب د منفعت د پارا بیا نحل الباطل چې باطل والا خلق خرج کوي خپل ځانونه او مالونه د ترویج د ادیان باطل او د پاره فما لنا سچل دې پمونګه لا نجاهد لعلاء کلمت الحق او بیان د جامعیت د قانون د قرآن دی دعوت سورۃ القتال فی سبیل اللہ دا اللہ لارہ کی جہاد کول دا دعوت ذکر دا پنہ اجتماعیت کی فقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ او جنگے گئے دا کافرانو سرا ترہغی چے فتنہ ختم شی شرک خلاصہ دا سورۃ الانفال سورۃ الانفال کے دو مسئلے ذکر کی گی اولا مسئلہ دادا مال غنیمت دا اللہ دا حکم مطابق تقسیم کرے دویمہ مسئلہ قوانین دا جہاد فی سبیل اللہ اولا مسئلہ دو کرتا ذکر کی گی قل الانفال للہ والرسول پدې و علتونه ذکر کوي چې مال غنیمت د خدای دی د خدای د حکم مطابق تقسیم کوي دویم ځل ذکر کوي وعلموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه باغی پنځه علتونه ذکر کوي او دولس قاعده بد جهاد ذکر کی قوانین د جهاد فی سبیل الله مجاهدین د پاره دولس قوانین او د امیر لشکر د پارا بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم دا اللہ رحمان رحیم سے شروع کوم بسم اللہ اللذی له العظمت الظاہرت والحکمت الباہرہ الرحمن اللذی عم جمیع خلقی بنعمه المتواترہ الرحیم الذی خص من اراد من عباده بما یردیه فکان حامده وشاکره یسألونک سوال کیتانا عن الانفال پبارد مال غنیمت کی انفال جمع دا نفل دا نفل غنیمت توئی اصل کی لغت پہ اعتبار سر نفل زیاد شیتوئی فرائض و نچا علاوہ کم منز کی گئی تا نفل ہوئی نفل غنیمت دا سے دے لکا فرائض جہاد دے آئی بانی زیادت یو شیطان اللہ استراشی نزکر ورطا نفل ہوئی فرض خو جہاد دے غنیمت خو اسی زائد در تراغے نتانا تپوس کئی پا بارد مال غنیمت کی قل ورطا ہوا الانفال للہ
مال غنیمت د الله دی والرسول او تقسیم مفوض دی رسول صلی الله علیه وسلم ته فاتقوا الله د الله نه ویریږئ فی الاختلاف والتخاصم په اختلاف او تخاصم کې اختلافات مه کوئ واصلحوا ذات بینکم اصلاح کوئ احوال بینکم د حالاتو خپل منځني حالاتو اصلاح کوئ واتیو الله د الله تابعداري وکئ فیما امرتم بی ورسوله د رسول تابعداري وکئ په تقسیم کې ان کنتم مؤمنین کچره تاسو یې ایمان لرونکي اوس پنځه صفاتونه ذکر کوي د مجاهد انما المؤمنون الذين یقینا کامل مؤمنان خو هغه خلق دي اذا ذکر الله وجلت قلوبهم چې کله یاد کړي شي الله وجلت قلوبهم ویریږي زړونه د دوی خدای یادېږي نو د زړه کې ویره راځي وجل ویره فضا دا یو دویم صفت د مجاهد وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ چې کله لوستل کېږي په دوی باندې آیاتونه د الله زادتهم زیاتوي د آیاتونه دوی لره ایمان دریم وعلى ربهم یتوکلون خاص پر رب د دوی باندې بروسه کوي دا درې صفته څلورم الذین مجاهدین هغه خلق دي یقیمون الصلاة چې پابندۍ سره منځونه کوي پینزم ومما دا غنا مالنا رزقناهم چې موږ ورکړی ينفقون لګئی خپل مالم لګئی کله چې دا پنځه صفتونه پکې رااله نو الله وی اولئک هم المؤمنون حقا دا کسان هم دی مؤمنان دی حقا یقینا لا شک فیه لهم درجات دی د پارا مرتبی دین در ربهم پنیز در رب دی و مغفرت بخنه دا و رزق کریم و رزق د عزت کما اخرجک ربک من بیتک وسیل ذکر کئی مال غنیمت د الله دی تاسو مو وای چې مونږ نیولې دی مونږ کړه دی خدای چې تاسو لنه درکاو تاسو نیولې کما اخرجک ربک من بیتک بالحق مبارد و ایمانا دا سدا قل الانفال لله والرسول وان کرهوا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان کرهوا مال غنیمت د الله او د رسول دی اگر که دوی بد غني لکه څنګه چې تر بیسته د کورستانه په حق وان کرهوا دوی بد غنل وان فريقا من المؤمنين یقینا یودلا د مؤمنانو لکارهون بدګنون کې ودی لرا ځکه چې قتال آلات نو تیار کړي یادا سے کراہت نہ مراد کراہت طبعی کراہت غیر اختیاری مراد دے اختیاری کراہت نہ ذکر شان صحابہ سره دے مناسب یجادلونک فی الحق بعد ما تبین جګړه کوي تاسو سره په حق کې بعد ما تبینا پس دا غینا چخکار شو کانما یساقون الی الموت لک دوی چې کش کول کیږي مرګ تا و هم ينظرون دوی ورته ګوري وایزیدکم الله دا به ملت ذکر کوي پاو کې چې وعده وکړه تاسو سره الله احدت توای پته نه یو د دوه ډلو انها لکم چې دا بستا شوي وتودون استاسد اخوا ان غیر ذات الشوکت چې غیر د خاوند د سلانا بی وسلی ډلا تکون لکم استاسو دیشي ويريد الله والله اراده لرا لا يحق الحق چې ثابت کی حق بکلماتی په ویناګانو ددو ويقطع قط کی تعبیر الکافرین بنیاد د کافرانو دا اولنې جهاد بدر نبی علیہ السلام ته خبر راغی چې د شام نه تجارتی قافله د مکې د مشرکانو را روانه ده
نبی علیہ السلام صحابو ته حکم کو چې راځئ دې قافلې ته مخه نیسو دا راسته نه و چې دوی ووتل دوی خو په دې نیت وتلي وو چې قافله به راسته نه و او قافلې کې خو غیر مسلح کسانی کنه اسانه نو هلته مکې کې ابوجهل ته خبر ورسېد چې قافله را روان ده مکې والاو به داسې کول د یو به لږې روپۍ وي د بلې به لږې وي د زنانه روپۍ به وي ټولې به یې ورکړې او څه کسان به شام ته ولېږل هغوی به تجارتي څیزونه راوړل ټولې به پکې بیا ګټه کې حصه وه ابوجهل ته یې ویل چې ستاسو ټول مال هر څه ختمیږي او هغوی راوتي دي ابوجهل زر کسه لښکر تیار کړ نبی علیہ السلام مقابلې ته راووت نبی علیہ السلام خبر شو چې ابوجهل هم راغی یو او قافله هم را روانه ده دوه یو به تاسو ته خدای درکوي په قبضه کې نو چې کوم هم خوښي نو د خلکو خدا خوښه وه د مجاهدینو چې دا بېوسلې دا قافله موږ له میلاو شي لکه دې کې تکلیف کم دی که نه او د الله دا خوښه وه چې دا د وسلې والا در سره مخامخ شي چې د هغوی زور ختم شي الله مطلب دا و چې د کفر زور ختم شي اسلام په دنیا کې ښکاره شي یو فاتح مذهب یو قوت ثابت شي چې اسلام یو قوت دی د بدر نه وروسته بیا دا ثابته شوه چې اسلام یو عظیم طاقت دی او دا خلکو سره مقابله کولی شي بس قافلې خو لاره بدله کړه وتښتېده او بدر کې دا د وسلې والا ابوجهل د نبي علیہ السلام سره مخامخ شو الله تعالی هغه وکړو چې ابوجهل سره د لښکر نه شکست وخوړو او یا کسه پکې مردار شو او یا کسه پکې بندیان ونیولی شو او قصه داسې وشو نو الله دا بیان کوي ستاسو دا خوښه وه چې بې وسلې قافله ونیسئ او د خدای دا خوښه وه چې وسلې والا سره مقابله وکړئ څه دپاره لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرها المجرمون لیحق الحق چې ظاهر کی الله تعالی حق ویبطل الباطل چې ظاهر کی بطلان د باطل ولو کرها المجرمون اگر کبدی غنی مشرکان دا درې ملت نو ګورې دا غنیمت خو تاسو ته الله درکړنو انفال د الله او د رسول دی کړه دا دوی ملت شو درې ملت استستغیثون ربکم پاوه کې چې تاسو فریاد کوئ رب ستاسو ته فاستجاب لکم مننه وکړه فاجاب لکم ربکم مننه وکړه تاسو ته رب ستاسو انی ممدکم بانی ممدکم چې زه مدد کوم ستاسو بیالف من الملائکة په زرو ملایکو مور دی پینچ یو بل پسې برا رواني دا استغیثون استغاثه د نبی علیہ السلام مراد دی پوه شو چې د جنگ نه بغیر اوس بله لاره نشته نو مؤمنانو به دعا کولې څه به ویل ربنا انصرنا علی عدوک یا غیاث المستغیثین او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم به دعا کوله نبی علیہ السلام ته یو سفر جوړ شو سوری هلته اوس بدر کې مسجد العریش په هغې نوم باندې بلکل په مقه ځای جوړ دی په کوم ځای چې نبي علیہ السلام ته دا سوری جوړ شوی نبی علیہ السلام دعا کوله ویلې اللهم انجز لی ما وعدتنی خدای ما سره د چې څه وعده کړې ده را سره پوره کا اللهم آتنی ما وعدتنی اللهم ان تهلک هذه العصابه که دا وړوکی جماعت هلاک شه من اهل الاسلام لا تعبد فی الارض ستا عبادت به څوک نه کوي په ځمکه کې نبی علیہ السلام آوازونه کول چغې والې لاسونه داسې اوږده کړي وو تر دې پورې چې څادر یې د وږو نه وغورځېده فاتاه ابو بکر فاخذ رداه فالقاه علی منکبه ابو بکر راغی څادر یې راواخیسته د نبی علیہ السلام په دې اوږو یې واچاو ثم التزمه من ورایي او بیا یې ترې غېږ ته وکړه د شا د طرفه نبي علیہ السلام نه وقال یا نبی الله کفاک مناشدتک ربک فإنه سینجز لک ما وعدک اے د خدای پیغمبره بس تا دعا کافي ده د رب نه ځکه تا ته رب درکوي چې څه وعده یې در سره کړې ده
نبی رسام داسې عاجزۍ سره دعا کوله چې ابوبکر سره ویره پیدا شوه ابوبکر زړه کې خوف راغی نو الله د آیت نازل کړ استستغیثون ربکم په وخت کې چې تاسو فریاد کو رب ستاسو لا فاستجاب لکم مننه وکړه تاسو ته رب ستاسو انی ممدکم چې زه امداد کوم ستاسو بألف من الملائکة په زرو د ملایکونه مردفین یو بل پسې برا رواني وما جعله الله الا بشرا نه دی ګرځولی دا امداد الله تعالی هو ضمیر امداد ته راجع دی الا بشرا مگر زیری ولتطمئن به قلوبکم او د دې دپاره چې مطمئن شي په هغې زړونه ستاسو ومن نصر الا من عند الله نه دی مدد مگر د الله د طرفه ان الله یقینا الله عزیز غلبې والا دی بنصر اولیائی حکیم دی بقهر اعدائی په مغلوبیت د دشمنانو از یغشیکم النعاس دا سلورم علت پاوه کې یغشیکم النعاس چې الله پټ کړی تاسو په جټکې د خوب امانت منه دا امنو دا الله د طرفه دا امانت منه دا مفعول له دی د یغشیکم د پاره دلته به تاسو اعتراض وارد شي چې مفعول له او د فعل فاعل اتحاد خو ضروری دی کنه دلته داسې نه ده د یغشیکم فاعل څوک دی الله او د امن چاته راځي بندګانو ته د دې فاعل خدای دی کنه سوال باندې پوه شئ جواب دا دی چې دا مفعول له دی په معنا کنایي باندې د از یغشیکم حاصل دا دی از یغشیکم النعاس د دې حاصل دا دی تنعسون استنعسون امانة منه او د تنعسون پایل دا جټکه خو په دوی راغلی وه او د امن نو فاعل متحد شو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي النعاس فی القتال جټکه د خوب په قتال کې امنة من الله دا امن دی د الله د طرف او په صلات وسوسه من الشیطان او په مانځه کې خوب د شیطان د طرف نه وسوسه ده او سبق کې بم وسوسه ای روزه خو انشاءالله خد آسانه ده کنه وینزل علیکم من السماء الله نازل ای پتا سو د اسمان نا ما انو بولی طهرکم چې تاسو پاکی پاغي باندې ځکه وبنوي ویذهب عنکم رجس الشیطان لری کی تاسو نا وسوسه د شیطان او وسوسه دا و چې او د تندې نه خراب نشو یا وسوسه دا و چې جنابت ورته چې دا په مونږ سو شو مونږ غسل ونه کو نو ثقل پکيو وليربط على قلوبكم دې د پاره چې صبر وتړي وليربط الصبر على قلوبكم چې صبر وتړي تاسو په زړونو ويثبت به الاقدام مضبوط کې په دې باندې قدمونه اذ يوحي ربك یاد کا وخت چې وحي وکړه رب ستا ملائکو ته انی ماکم چې تاسو سره يم وثبت الذين کلک یا کسانا منو چې ایمان راوړې خلق کلک نو ملائکه به داسې وه چې د سبت د مجاهدینو نه مخکې به روانه او ویل به ابشرو فإن الله ناصرکم زیره در کوم الله ستاسو مدد کوي نو خلکو زړونه به کلک شو سألقي زرد چې زه به واچوم فی قلوب الذین په زړونو د هغې کسانو کې کفرو چې کفر کړی دی الرعب ویره فاضربوا وهي فوق العناق برا د سټونو نه واضربوا وهي منهم د هغې نه کل بنان ټولې ګوتې بندونه
ذالک دا ضرب او قتل بانهم شاقوا الله ورسوله دوی مخالفت د الله او د رسول کړي ده ومن یشاقق الله ورسوله او څوک چې د الله او د رسول مخالفت وکړي فإن الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب ورکولو والا ده ذالکم دا کار فذوقوا وسقی وان للکافرین یقینا شت کافرانو لرا عذاب النار عذاب دور یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار بیات کریمه کې اول قانون د جنگ ذکر کوي د جهاد اول قانون دار چې تیخته بنه کوي ګورو شابه نه ګرځي البته کامیر وای چې اوس تازه پر خودل پکار دی بل ځای نه به پیرا شنو بیا ټیک او خلک په جنگ لګیا دي او ته دوه خپل کې او د لیو کې راو تختینو داسې بنه کوي الله وای یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا چې کله تاسو مخامخ سي دای کسانو سره چې کفر کړی دی زحفن مجتمعینا په داسې حال کې چې تاسو جمع یې د هغوی سره په جنگ کې فلا تولوهم الادبار مگر زوی هغوی ته شاګانې ومن یولهم هغه څوک چې وګرځوي دوی ته یومئذ په دې ورځ دوبره وشا فقد با بغضب من الله په تقي سره دیغه اخته شو په غضب د الله د طرفه وماواه جهنم زید وسیدو داغی جنت دے و بیس جهنم دے و بیس المسیر و دیر بد زید وطلو دے تا فقط بعد ومن یولیم یو مزین دو برهو دو پارا جواب شو جزاب یو سو صورتون استثناء دی پی پوشوی دو صورت استثناء دی که شاگر زولش اول الا متحیزن لقتال مگر کتا مائل قتال تا قتال تمایل دی زینه لاړ شي هغه زینه په حمله وکړي دا د مطلب دی شاګر ځول کې د مطلب دا چې دی زینه وتختی خو هغه زینه په حمله کې او متحیزا الی فئه او یا ځان په واسطه کوون کې الی فئه یو جماعت ته ځان له غیر کړي منډه کې جماعت سره یو ځای شنو خیر دی فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم پس تاسو ندی وجلی دوی ولیکن الله وجلی دی دوی وما رمیت تا وشتل ندی کړی نبی محمد از رمیت چې کله دی وشتل کول ولکن الله رما لیکن الله وشتل کړی دی وليبلی المؤمنین دې د پاره چې امتحان وکي وليبلی المؤمنین دې د پاره چې ورکی الله ولیوتی المؤمنین چې ورکی الله تعالی مؤمنان لرا منه د خپل طرفه بلان حسنا عطاء حسنا ورکړه خيستا ان الله سميع اوریدن کې دی علیم پویا دی سميع لدعائهم علیم باحوالهم وما رمیت اذ رمیت ګوري وما رمیت کې نفي درمه وشو اذ رمیت کې اثبات درمه نو تناقض راغی جواب دار تناقض نشتا وما رمیت حقیقتا اذ رمیت صورتا جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته فرمایل یو د خاور یو موټی را واخله او وی ولا داسې هغوی طرف ته نبی علیہ السلام هغې طرف ته ویشتو قال شاحت الوجوه هیڅ یو مشرک پاتې نه شو مگر سترګو کې ورته دا خوره پرېوتله سترګې ډکې شو شکست پې ګډ شو ذالکم دا وان الله یقینا الله دا خسته امتحان یا خسته ورکړه په دې وجه ده چې وان الله یقینا الله موهینو کید الکافرین ضعیف کون کې د تدبیرونو د کافرانو ده ان تستفتیو فقد جاءکم الفتح کی خطاب اهل مکه ہوتا ده دا سے چلو چې ابو جهل سره د لخر نه چې کله د مکې نه راوتو نو کعبه ته ورغی او د کعبه په دې غلاف کې ځان راځوړن کو خدای ته په زارۍ کوي خدای خو ایمان نه کنه خو شرک ورسره کوم څنګه دعای کول خدای موږ له فتح راکړي او دا ویلې الله منصور علی الجندین خدا چې په دوه لښکرونو کې چې کوم یو اعلی یا غیله فتح ورکړي څوک مرادو ځان وحد القبیلتین په دوه ډلو کې چې څوک په ډېر سملاري حقې ته یې ورکړي څوک یې یاداو
واکرم الحزبین بافضل الدین او په دوه ډلو کې چې کومه عزتمنه ډله په غوره دین سره چې چا دین غوره یقي ته پته ورکي الله ورته دا دعا دې کړې وه چې خدا اعلی الجندین ته پته ورکي احد القبیلتین اکرم الحزبین همدا دي که نه دي ته مې ورکړه اوس پې پوه شئ ان تستفتحو که چرې تاسو طلب د فتح کوئ فقد جاءکم الفتح فتح درته راله که نه وان تنتهو که چرې تاسو منع شئ عن عداوت الرسول فهو خیر لکم وان تعودو که چرې دوباره شئ لمحاربتي جنگ د نبی علیه السلام سره نعودو الله وایي موږ به هم واپس شو لنصرتي علیکم دې ته به مدد ورکو په تاسو ولن تغني عنکم فئتکم د به به نه کي تاسو نه ډله ستاسو شیئا هېڅ شی ولو کثرت که څومره ډېره شي وان الله مع المؤمنین یقینا الله تعالی د مؤمنانو سره دی بالفتح یا ایها الذین آمنوا دا دویم قانون د جنگ دی د امیر اطاعت به کوئ د شرعي احکامو مطابق اے د ایمان والاو د الله تابعداري وکئ ورسوله د رسول الله تابعداري وکئ ولا تولوا عنه مخ مه ګرځوئ د ده نه وانتم تسمعون او تاسې اورئ قرآن او مواعظ وانتم تسمعون القرآن والمواعظ ولا تکونو مکیږئ کالذین دای کسانو په شان قالو چې وایي سمعنا مونږ واورېدا وهم لا یسمعون او دوی نه اوري وی مونږ واورېده دعوه د سما کوي وهم لا یسمعون دوی نه اوري سما قبولن قبلېدو اورېدل نه کوي ان شر الدواب یقینا بدترین د زنده سرو عند الله د الله په نس الصم البکم الذي کانو ګونګیان دي لا یعقلون چې نه پوهېږي معنا دا عقل نه پیدا نه اخلي چې څوک نه پوهېږي او خاص هم نه پوهېږي هغې کې څه ګناه ده ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم موردون کچری الله ته معلومه وي په دوی کې خیر لاسمعهم خدای به ورولې وه د حق خبره دوی ته ولو اسمعهم که خدای ورولې وی دوی ته لتولوا دوی به مخ ګرځولې وی وهم موردون او دوی به اعراض کوونکي وی دلته به تاسو اعتراض وارد شي دا خو شکل اول دی او مفید د انتاج نه دی ذکر شکل اول شرط څه دی ایجاب د صغرا او کلیت د کبرا دلته ایجاب صغرا دا ده ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا نتیجه به دا شي چې لو علم الله فيهم خيرا لتولوا که الله ته دوی کې خیر معلوم وی نو د خدای به ورولې وی که ورولې وی نو مخ به ګرځولې وی نو معنا دا شو که الله پکې خیر کتلی نو دوی به مخ ګرځولې وی که الله پکې خیر کتلی نو دوی به مخ ګرځولې وی که ایمان به راوړی وی پوه شئ نو لو علم الله فيهم خیرا لاسمعهم دا صغرا شوه ولو اسمعهم لتولوا دا کبرا شوه او دا لاسمعهم دا حد اوسط شو دا کټ کوي نتیجه به دا چې لو علم الله فيهم خیرا لتولوا او دا صحیح نه ده اعتراض باندې پوه شئ دا دې جواب جلالین په حاشیه کې دی دا جلالین ډېرې ښایسته حاشیې دي دا تاسو نه ګورئ تاسو به اردو شرحې پې ګورئ ډېرې بهترینې حاشیې دي هغې کې د دې جواب دی ما ډېر څیزونه کتلي خو مختصر ښایسته جواب د دې ځای هلته میلاو شوی هغه وایي دا شکل اول نه دی ولې ځکه تکرر د حد اوسط پکې نشته حد اوسط پکې نه دی مقرر ولې ځکه له اسماهم اول اسماهم نه یو څه مراد دی او د دویم اسماهم نه بل څه مراد دی دا اول اسماهم نه مراد اسما د اجابت ده او د دویم اسما نه مراد مطلق اسما ده حد اوسط مقرر نشي که تاسو به پوه شئ که چرته الله په دوی کې خیر لیده کتلی نو لاسمعهم دوی ته به اورولې وی په اسما د اجابت او قبول سره
ولو اسمعهم که خدای ورولې وی دوی ته همداسې اورول بغیر د اسمع او د اجابت نه لتولوا نو دوی مخ ګرځاوه موردون. پې پوه نشئ. دویم جواب دا دی ولو علم الله که خدای ته معلومه وی په دوی کې خیر لاسمعهم نو لو علم الله فیهم خیرا دا مقدم شو لاسمعهم دا تالی شو لیکن خدای نه دی ورولې ځکه خدای ته دوی کې خیر نه دی معلوم ځکه دوی کې خیر شته نه چې شته نه نو د الله په معلوماتو کې به څنګه راشي نو دا به قیاس استثنایی رفی شي. استثناء د نقیض د تعلی نه چې لاسمعهم د نتیجه نقیض د مقدم چې په دوی کې خیر نشته پس لاسمعهم باندې خبره پورا شوه. دا ولو اسمعهم لتولوا دا بیا بله جمله د مخکې سره مرتبطه نه ده مستانفه ده. نو که داسې واوري نو څنګه د سائل سوال کوي الله وایي ولو اسمعهم که داسې ور واورئ لتولوا دوی مخ ګرځوي وهم موردون او دوی دی اعراض کوونکي عادت اعراض کول دي. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دا دریم قانون دی د جهاد اطاعت د امیر. یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو استجیبوا لله مننه وکئ د الله وللرسول او د نبی اذا دعاکم چې کله تاسو را بلی لما هغه څه لره یحییکم چې تاسو را ژوندي شئ. لما یحییکم نه مراد جهاد دی ځکه جهاد سبب د حیات دی د اقوامو. وعلموا پوښئ ان الله یقینا الله یحول بین المرء حائل کیږي په مابین د سړي و قلبي او زړه د ده کې وانه الیه تحشرون او یقینا دا الله دی الله ربا تحشرون تاسو جمع کول کېږئ. واتقوا فتنة دا غي فتنې نه ویریږئ لا تصیبن الذین چې نه برسیایي کسان ته چې ظلم یې کړی منکم ستاسو نه خاصتا یوازې نیکان به هم پکې راګیري. وعلموا پوښئ ان الله یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب ورکول والا دی. داسې عذاب نه ویریږئ چې صرف په بد عملو نه راځي بلکې بد عملو سره نیک عمل هم غرق شي. قیامت کې به بیا ثواب په نیتونو باندې میلاوي. دا کم دی مولانا روم وایي بې ادبۍ نه خلق ساتئ خلکو ته د ادب تعلیم ورکوئ. ولې ځکه بې ادبه سړي باندې عذاب راځي نو با ادبه خلک هم ورسره خدای غرق کړي. هغې سره چې څوک نږدې یي هغه هم خدای نو خلکو له د ادب تلقین ورکوئ. وایي بې ادب خود را نه تنها داشته بد بلکې آتش در همه آفاق زد. بې ادب خو صرف ځان یوازې پرې نه ښوده بلکې اور یې په ټوله ځمکه کې خور کو اور یې خور کو ټول خلک په دې اور وسوځېده. واذکروا اذ انتم دا اوس بشارت دی دنیوي. واذکروا یاد کوئ اذ انتم قلیلون په وخت کې چې تاسو لږ وئ. دا یو خبر شد انتم. دویم خبر مستضعفون فی الارض کمزوری ګڼل کېدی په ځمکه د مکې کې مخکې د هجرت نه. دریم خبر تخافون ویرېدلی ان یتخطفکم الناس چې وبه تختی تاسو خلق ختم بم کی. تخطف څه ته یاخذ بصورتین جلتی سره به مونیسي. فآواکم خدای زی درکړه تاسو ته په مدینه کې فآواکم الی المدینه وایدکم خدای تاسو مضبوط کړی بنصری په خپل مدد سره یوم بدرین. زیم درته میلاو شو مدد هم درته میلاو شو ستاسو یو طاقت هم ښکاره شو. دا څومره د خدای لوی نعمت. ورزقکم من الطیبات الله تاسو ته رزق درکړه د پاکیزه څیزونه من الغنایم او دا غنیمتونه تیرو قومونو ته نه وروا. لعلکم د دې دپاره تشکرون چې تاسو شکر ادا کوئ. څلورم قانون د جهاد عدم الخیانت. جهاد کې به خیانت نه کوې. ګوره ټول لښکر به ستا د بدپالۍ د وجې نه نقصاني شي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والا ولا تخونوا الله خیانت مه کوئ د الله سره والرسول او د رسول الله سره. وتخونوا اماناتکم او خیانت مه کوئ ولا تخونوا اماناتکم د امانتونو ستاسو په خپلو منځونو کې
وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا ښه کار نه دی. دا آیت نازل شوی دی د ابو لبابه بارک. نبی علیہ السلام بنو قریظه محاصره کړه یهودیان، او هغوی دا ومنله چې د سعد ابن معاذ په فیصله به موږ راضي کړي. خو دا یې ویلې چې موږ ته لږ موقع راکوي چې ابو لبابه سره لږه مشوره موږ وکړو. ابو لبابه ورسره نږدې و، بچي د ابو لبابه بنو قریظه کې اوسېده. نو چې ابو لبابه به موږ له ښه لاره وښیي چې موږ څه وکړو، موږ سره د بني نظیرو کار وکوي چې موږ وشړئ او به ژوندي هم پرېږدئ چې لاړ شو وطن پرېږدو. نو ابو لبابه ته دا یهودیان کېناسته چې دی ورغی، ښځې رالې او ماشومان یې په ژړا دي ورته چې موږ د سمه لار وښایه، موږ څه وکړو، دا خو ګیر اوس به څه کوو. او د سعد رضی الله عنه په فیصله موږ راضي شو، هغه کې موږ له څه دي. نو ابو لبابه ورته داسې وکړې، داسې په مرۍ ورته لاس راښ کړه چې د سعد په فیصله کې تاسو ته دا شی دی، دا شی څه دی، حلاله ده پرېږدیم نه. چې دا خبره یې وکړه که نه، بس زړه کې ورته واچو چې دا مې څه وکړه، دا خو مې د الله د رسول راز دی ته ښکاره کړه که نه. صحابه وګورئ، زمونږ ګناه او صحابه او ګناه کې دا فرق دی. خلک وایي صحابه معیار حق نه دي، دا بېدینه خلک وایي صحابه معیار حق نه دي. ولې؟ وایي ځکه که معیار حق شي نو هغوی خو ګناه هم کړې ده که نه، نو بیا به د ګناه پسې هم ځې. د موږ وایي او ګناه کې معیار حق دي، خو یوه د ګناه مبدا ده، یوه یې منتها او اثر دی. مبدا کې نه، اثر کې موږ د ګناه کې هم د صحابو پسې تابع یو، هغه زموږ دپاره معیار دی. هغوی ګناه کړې ده نو بیا ورپسې څنګه و چې کورس راغلی نبي علیه السلام ته ښځه راغله چې ما نه زنا کړې ده، اقم علیه کتاب الله، د خدای کتاب را باندې جاري که. او هغه پوهه وه چې کتاب څه کتاب کې څه دي چې په کاڼو به وجل کېږم، څومره سخت قتل دی. خو دا پې بوج و د ګناه که نه، ګناه یې وکړه. ګورئ نبي علیه السلام راستې خبره فوراً یې ویلې دا مې څه وکړه، بس سیده راغی. تاسو به سره چې هسې کېږي به زه لاړم، زه زما تباه شوم او د ستنې پورې د مسجد نبوي کې دننه ستنې پورې ځان وتاړه چې تر څو زما توبه نه وي قبوله شوي، زه به د ستنې پورې تړل شوی. نو د یهودیانو د بنو قریظه خو هغه کیسه شوه چې سعد ابن معاذ راغی او هغه فیصله وکړه او ټول قتل شو او څه وینځې شوې ښځې، بس دا فیصله وشوه، خو دی د ستنې پورې تړل شوی. بس نه څه خوري نه څه څکي او قضای حاجت ته بار کېږي تر دې پورې چې بېهوشي پې د لوږې نه راغله. الله تعالی د توبه قبوله کړه. دته څوک رالی چې زیری دی که خدای د توبه قبوله کړه، ستا توبه را نازله شوه. هغه وایي ځان خلاص که د دې نه، وایي قسم مې دی چې زه به ځان نه خلاصوم تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله په لاس مبارک نه یم خلاص کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او دی خلاص کړ. نو دا چې کومې ستنې پورې تړلی هغې ته استوانه توبه وسم وایي، وسم شته استوانه ابي لبابه، استوانه توبه، توبې ستنه د ده توبه پکې قبوله شوې. دته تا ولې داسې وکړه؟ وایي زما دې د وجې نه دي کړي چې یهودیانو سره مې مینه وه، زما هلته بچي وو، ما ویلې چې د دوی سره که چېرته دوی دغه شي نو چې بیا ورسره شفقت وکړي، د دوی سره څه زیاتی ونه شي. الله وایي وعلمو پوه شئ انما اموالکم، مالونه ستاسو بچي ستاسو فتنه ده، وان الله عنده، یقینا الله د ده سره اجر عظیم لوی اجر دی. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. دا پنځم قانون د جهاد ذکر کوي، هغه دا چې حصول د تقوا، تقوا وکړئ خدای به فتح راولي. اے د ایمان والاو ان تتقوا الله، که چرې تاسو ویرېږئ د الله نه، یجعل لکم فرقانا، الله به وګرځوي ستاسو دپاره فتحه، فرقان نجات. ابن عباس او مجاهد او اکرم او ضحاک او قتاده او مقاتل ابن حیان او غیر واحدین وی فرقان نه مراد مخرج ده، لار د وتو.
ويكفر عنكم الله بلری کی تاسو نه سیئاتکم گناہون استاسو ويغفر لكم بخنه بو کی تاسو تا والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل لوی دی شپږم علت وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا پاو کې چې تدبیرونه جوړولای کسانو چې کفر کړی دی پتا ته تدبیرونه جوړول مکه کې چې د سره بس کو لیثبتو کا چې تا بندي کی لیحبسو کا او یقتلو کا یا تا او وجن او یخرجو کا یا تا او باسی داري نو دوه کې مشوره جوړ کړ چې د سره بس کو یو سپینګره راغې او د نجات طرف نه دا خو شیطان وکړه او ایزم تاسو سره مشوره کې شریکېږم د خیر کار د چې خدای ثواب راکړي هغه ته ډیره ښه ده وستا سره ده یو وی بل وی ستا سره ده یو وی زما رایه ده چې قتل دې کړی شي بل وی دا غټ خاندان دی دوی سره څوک دښمني کولی شي بل وی ودې تړلی شي وایي نه دومره جذباتي ملګري دي په زور به درنه خلاص کړي بیا بس دیوالونو باندې به ور واوړي بل ورته وایي څه به وکړو وایي داسې چل دی شړلی پکار دي چې مکې نه وشړلی شي دا شیخ نجدي ورته وایي داسې مه کوئ ځکه داسې خوږه ژبه ده که بل ځای ته لاړو نو ټول خلک به په ځان راغونډ کړي او تاسو سره به بیا جنګونه کوي ښه وایي څه وکړو ابو جهل ته یې ویل ته څه وایې ابو جهل ورته ویل زما دا خوښه ده چې د هرې قبیلې نه به یو یو سړی راواخلو او سار دی مانځله راوځي د کور نه او ټول به په एकदम ګزارونه وکړو ټول به یې ووجنو نو دوی چې کوم دي د دوی دا قبیله د ټولو قبیلو سره دشمني نشي کولی یو قبیله خو نه ده نو پر رضا به په دیت به رضا شي ټول به په شریکه باندې دیت ورکړو ایسته به ختم دې شیخ نجدي ورته ویل چې ها دا اوس رایه ده دې ته اوس سړی وایي دا خو هسې ستاسو مشر نه دی دا خو ډېر پوهه دی نه به دغه بیان الله کوي بس خلک یې برابر کړه کسان چې سار راوځي او بس حمله به پرې کوئ نبی علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام الله راولېږه چې وځه د شپې نبی علیہ السلام ووتو الله بیان کوي ویمکرون دوی تدبیرونه جوړول ویمکر الله او الله جزا ورکوله د تدبیرونو د دوی والله خیر الماکرین الله غوره د تدبیر جوړونکو نه دی یا غوره د جزا ورکوونکو د تدبیرونو د دوی دی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا چې کله لوستل کېږي په دوی باندې آیاتونه زمونږه قالو دوی وایي قد سمعنا په تحقیق سره مونږ واورېده لو نشاء که زمونږ خوښه شي لقلنا مونږ به هم وایو مثل هذا دا شان خبرې داسې مونږ هم ویلی شو ان هذا نه دي دا الا اساطیر الاولین مگر قصې د پخوانیو خلکو لکه سورة الفرقان 5 آیت کې چې دي اساطیر الاولین اکتتبا پیتم لالی بکرتم واسیلا پخوانو خلکو قصې دي د لیکلي دي دته خلک وایي سهار او ماښام او دی بیا مونږ له وایي وإذ قالوا باوه کې چې دوی ویلې اللهم ای خدایا ان کان هذا هو الحق من عندک کچری دا پیغمبر په حق استا د طرفه نو فامطر علینا راتوی کې په مونږ باندې حجارتن کاڼي من السماء د اسمان نه اویتنا بیا عذاب علیم یا راولی په مونږ عذاب درناک داسې خلک چې خدای کده په حقی نه په مونږ د اسمان نه یا کاڼي راووروا او یا مونږ ته عذاب علیم راول داسې جهالت دا نه ویل چې خدای که حقی نو په دې نه مونږ ته هدایت وکړي داسې خلک حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې د تر قوم سبا یو سړی ویلي ما اجهل قوم س جاهل قوم دې دستاسو نا معاویه رضی الله عنه د قوم سبا خلکو ته ویلي چې تاسو خلک ډیر جاهلان تیر شوي دي هغه ورته ویلي وای تاسو ښځه په ځان باندې مشره جوړه کړې وه ښځه په مشره قوم سبا باندې کنه یویشتمه پاره کې به راشي کنه بلقیس چې بیا سلیمان علیه السلام سره نکاح وشو معاویه رضی الله عنه په ورته تاسو خو ډېر جاهل خلک کې سړی در کې نه و چې ښځه په ځان مشره کړې وه نو هغه قوم سبا سړی معاویه رضی الله عنه ته وایي زما د قوم نه ستا قوم ډېر جاهل دی او ورته یې ولي
وایي ځکه دا ویل ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا من عذاب الیم. داسې نه ویل ان کان هذا هو الحق من عندک فاهدنا الیه. زما د قوم او حقیقت خبره همداسې ده که نه ده؟ دلته به تاسې اعتراض وارد شي چې الحق خو خبر د هو دی، نو دا منصوب ولې دی؟ جواب دا چې الحق خبر د هو نه دی، بلکې الحق خبر د کان دی. ان کان هذا دا هذا اسم د کان شو، الحق خبر شو، هو ضمیر فصل دی دواړو منځ کې. من عندک ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. نه دی الله تعالی چې عذاب ورکړي دوی ته وانت فیهم او ته وي په دوی کې، ته یې نو دوی ته خدای عذاب نه ورکړي. لایق د عذاب دي خو خدای ستا د برکت عذاب نه ورکړي. وما کان الله نه دی الله تعالی معذبهم عذابونکی د دوی وهم یستغفرون چې دوی بخښنه غواړي موانع د عذاب. وما لهم سدی په دوی لا الله يعذبهم الله چې خدای به عذاب نه ورکوي دوی ته. وهم یصدون عن المسجد الحرام دوی خلق منع کوي د مسجد حرام نه. وما کانوا اولیاء ندی دوستان د مسجد حرام، یعنی متصرفین او ولات ندی. این اولیاء ندی ولات متولیان د مسجد حرام الا المتقون مگر پرهیزګاران. ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پوهیږي. عذاب مستحق دي ځکه علل د عذاب شته. یو دا دی وما کان صلاة من البیت نبو منځ دوی د بیت الله سره الا مکان مگر شپیلی وهل و تسدیتا او لاسونه پړقول. مونږ لبو دی شپیلی به وهل داسې به خوله کړه به کول، دا د دې کار. او څه به کول لاسونه به پړقول یو بل ته داسې پړقونه پړق. دا خلک دی جلسو کې لاسونه پړقوي، دا د هغو خلکو کار دی. دا دغه ځای نه پیدا شي. پړقېدل خو څه ښه شی نه دی. ډېر جذباتو کې سړی راشي نو نعره تکبیر، نعره تکبیر ماسې خبره خرابه کي که نه. نعره تکبیر، تکبیر ډبل دی که نعره دی؟ نعره کې ډبل تکبیر دی. الله اکبر لفظ الله مخکې ته فتحه ده که نه؟ دا ډبل دی که نعره دی؟ ډبل دی. ګورې تفخیم دی پکې او نعره تکبیر. تاسې په دې پوه شئ. البته که څوک جذباتو کې راشي او وی نو دا خیر دی، خوشحالی په موقع کې. ځکه چې نبی علیہ السلام باندې وحی بنده شوې وه که نه؟ تاسو واقعات اورېدلي دي که نه؟ نو د هغې نه وروسته چې کله وحی راغله نو ټولو د خوشحالۍ نه الله اکبر وویل. او دویم دا دی عبدالله ابن زبیر چې پیدا شه، انصارو کې نعمان ابن بشیر او په مهاجرینو کې عبدالله ابن زبیر مدینه منوره کې. دوی چې مدینې ته هجرت وکړو نو یهودیان ویل موږ پې داسې سحر کړی دی چې دا سړي به ښځې به بچي نه راوړي. نو چې کله عبدالله ابن زبیر پیدا شو نو خلکو نعره تکبیر چغې، نعره تکبیر نه الله اکبر چغې کړي، الله اکبر چغې. خوشحالی نه خیر دی که نه؟ سړی خوشحاله شي او خبرې باندې الله اکبر ووایي د خوشحالۍ نه اظهار د خوشحالۍ وکړي، خیر دی. خدای چې رښتیا جذباتو کې راشي رښتیا وګورئ، بعضې دروغ وایي. دلته زمونږ یو طالب وی ورځې ویلې نعره تکبیر، ما ورته ویل پاسه غوږونه ونیسه. هغه ویل غیر اختیاري و. مل دا غوږونه نیول اختیاري دي، هغه غیر اختیاري و. دا غیر اختیاري چې دی اوس یې ولې نه کې. دغه د پیرانو جذب دی که نه چې په پیاله یې نه ورځي نور خوځي کې را خوځي، په دیوال نه ورځي. کتلیم دي. زه ډېر مجلسونو کې ناست شوی یم. زه پخوا وخت کې د دې ډېر مجالسو کې یو کس و زما ډېر قریبي ملګرتیا وه ورسره، ډېره قریبي ملګرتیا مې ورسره. او بس هغه به چې کوم دی نو بس دروز داسې منډې او داسې منډې او په دې دیوال نه ورته چې دیوال به ولیدې شي نو داسې به تاو شوه. دا مې په دې سترګو لیدلي چې چینکونه پیالۍ به یې راوړې کاوه، هغه په دې منځ کې پرته وه، قسم دی وړاندې وروسته به ترې ټوپونه ول په پیالۍ نه ور غورځېده. تاسو نه دي لیدلي که نه؟ ما په دې خپلو مجالسو کې زه ناست شوی یم چې دا دروغ کار یې کوو. نو دا د هغې جذب و. زمونږ طالبان جذباتو کې راشي نعره تکبیر که نه غیر اختیاري. نو ګورئ، نو دلته لاسونه پړقول د دې ممونځ دا و، دوی لاسونه به یې پړقول او شپیلي به یې وهل.
الله وی فذوقوا العذاب وسکئ عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د دې چې تاسو کفر کړئ. تخویف اخروی ان الذين يقيننا کسان کفروا چې کفر کوي. تاسو ګرمي نه کیږي دا پکې نه لګوي ورګوي کندل ته یو دې دغلت. ان الذين يقيننا کسان کفروا چې کفر کړي ينفقون لګي اموال او مالونه د دې ليسدوا عن سبيل الله چې خلق منکی د الله د لارې نه. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرا زرد چې وبرګي مالونه د دې ثم تكون عليهم حسرا بیا بشي په دوی باندې افسوس. ثم يغلبون بیا به کم مغلوب کړي. والذین کسان کفروا چې کفر کړي لا جهنم جهنم تبا یحشرون را جمع کول کیږي. یمیز الله الخبیث دې د پاره چې جدا کی الله تعالی ګنده لاره من الطیب من الطریق الطیب د پاک لارې نه. یا جدا کی الله تعالی ګنده خلق د پاکو خلقنا ويجعل الخبيث وغرزي ګنده بعض او بعض اعلی بعض فوق بعض بعض نور د پاسا فيركمه فيجمه راجمو کی دا جميع ټول فيجعله وبغرزي په جهنم کې. اولئک دا کسانو الخاسرون هم دوی تاوانیان دي. قل للذین کفروا وای کسانو ته چې کفر کړي ینتهو کچری دوی منشي د کفر نه یغفر لهم ما قد سلف وبخل شي دوی ته ګناونه چولاندې کم کړی دي. وان یعودو کچری دوباره شي لقتالی هم جنگ د دوی ته فقد مزد په تقی سره تیر شوی دي سنت الاولین طریقې د پخوانو خلقو بل هلاک په هلاکت. وقاتلوهم دا یاد د داوی د صورت دوباره وقاتلوهم جنگ وکي د دوی سره حتی لا تکون فتنه تر دې چې موجود نشي شرک. فتنه نه مراد شرک دی. یادا ده حتی لا تکون فتنه موجوده نشي حتی لا یفتن مومن په فتنه کې وانه چولې شي. ويكون الدين كله لله او شي دین غلبا كله ټول لله یا الله لرا. فإن انتهوا کچری دوی من شد کفر او شرک نه فإن الله يقينا الله بما پاس يعملون چې دوی کوي بصیر لیدون کې ده. وإن تولوا کدوی مخ وګرځاو اعراض وکړو فعلموا پوښی ان الله یقینا الله مولاکم ناصرکم مددگار تاسو ده. نعم المولا سخ مددگار ده و نعم المولا سخ مولا ده و نعم النصير سخ مددگار ده. یقینا الله دوست تاسو ده نعم المولا سخ دوست ده. لا یزیع من تولا خزکه ده چې نه ضایع کوي چې څوک ور سره دوستی کوي. و نعم النصير او سخ مددگار ده. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. دا مال غنیمت بیان ده. تقسیم د اموال د غنایم وبسنګ کې یو دیم قوانین د جهاد ذکر کړي. یو سو اول غنیمت د الله ده دا به تقسیم مفوض د رسول ته. اصناف خمسه ذکر کړي چې د غنیمت د مال مستحقین دي. 15 صنفونه چې رسول دی ذل قربا دی یتاما دی مساکین دی ابن السبیل. وعلمو پوښی انما غنمتم هغه چې تاسو غنیمت کړي من شین سشه فان لله خمسه یقینا الله لرا 15 حصہ ده دا سرور په غنیمت تقسیم کی. وللرسول او رسول الله لرا یعنی دا الله د خو تقسیم بیا په دې 15 ډلو کېږي. یو رسول الله تبب کی سور کول کېږي دی 15 مکی. ولذل قربا خاوندانو د رشتې د نبی علی السلام ته بنو هاشم او بنو المطلب ته
والیتاما او یتیمانانو تا وړو تا سلورم والمساکین مسکینانو تا پنځم وابن السبیل مسافرو تا چې محتاجی پنځم ایسه په دې پنځو خلکو تقسیمی ان کنتم آمنتم بالله کچری تاسو ایمان راوړی په الله نو فعملوا به ورزو بهذه القسمه په دې تقسیم راځي شي کچری تاسو ایمان راوړی په الله په کتاب انزلنا او په هغه فتح چې مونږه نازل کړی دی الله عبدنا په بنده زمونږه یوم الفرقان په ورځ د بدر ته یوم الفرقان وایي ځکه چې کافر او مسلمانان پکې جدا شو فیصله کون جنگ کو یوم التقل جمان په ورځ باندې چې مخامخ شي دوه ډلې والله علی کل شیء قدیر الله پارسیز قدرت لرونکی دی اذ انتم بالعدوة الدنیا یاد کئ هغه وخت چې تاسو وی بالعدوة الدنیا په دې غاړه د کندې غدوه غاړه دنیا قریبه چې تاسو وی بالعدوة الدنیا په دې غاړه د کندې یعنی په نږدې غاړه د کندې وهم دوی بالعدوة القصوى په پورې غاړه د کندې باغ غاړه القصوى لري نو پورې غاړه شو تاسو نه لري وا والركب اسفل منکم او قافله لاندې واسطه سنا د دریا په غاړه ولو تواتم کتاس یو بل سره واده کړی وای د جنگ لختلفتم فی المیعاد شاید چې تاسو اختلاف کړی وای په واده کې او بغیر د واده نه خدای را جمع کړی ولکن لیقضی الله امرا لیکن فیصله کوي الله د یو کار کان مفعولا چې الله د کم کار فیصله وکي کان مفعولا غوی کړل شوی لیهلک من هلاکان بینات دې لپاره چې هلاک شي هغه څوک چې الله یې هلاک کوي ان بینات د دلیل نه خدای ورته دلیل وخی ویحیا او ژوندو کې من هغه څوک حیا چې خدای ژوندې پریدي ان بینات د دلیل نه دلیل وګوري چې کافرانو ته خدای شکست ورکړي وان الله لسميع یقینا الله خامخ اوریدون کې د اقوالهم علیم دې بکفرهم اذ یریکهم الله فی منامک پاوه کې چې خود تا ته دوی الله تعالی په خوب ستا کې قلیلا لګ ولو اراکهم کچته خدای تا ته خودلی وی دوی کثیر اړ الله پشلتم نو تاسو به بوزدل شي وی ولتنازعتم فی الامر تاسو به اختلاف کړی وی په امر د قتال کې ولکن الله سلم لیکن الله تعالی سلم بچ کړی د قتل او د تنازع نه د فشر او تنازع نه انه علیم یقینا د الله پوهه د بذات صدور په خاوندانو د سینو وزیریکهم کموهم پاوه کې چې تاسو خو دلې دوی ته از یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا وإذ یریکموهم پاوه کې چې تاسو ته خو د دوی اذ التقیتم چې کله تاسو مخامخ شئ فی اعینکم پستر ګستاسو کې قلیلا لګي درته خو دا لګي کړه درته چې په ورځي ويقللکم تاسو لکړی پی اعینهم د دې پسترګو کې چاوي مرا ګرم شي لیقضی الله دې لپاره چې فیصله وکړي الله امرن دا کار کان مفعولا چاغه کیږي کړل شوی دی تقدیر الهی کی و الی الله خاص الله لرا ترجع الامور واپس دا د ټولو کارونو وسو قوانین د جنگ ذکر کوي د جهاد اول قانون د جنگ یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم فئتن چکل تاسو مخامخ شئ د جماعت د کافرانو سره ډلې سره جماعت من الکفار فثبتوا قدمونه کلک کېدای مضبوط لګوي قدمونه یو واذکر الله کثیر الله یاد کوي ډیر لعلکم دې لپاره تفلحون چې تاسو کامیاب شئ دوا لعلکم تفلحون د دواړو د لپاره علت ته فثبتوا د لپاره مو د وذکروا د لپاره اطیعوا الله ورسوله دا دریم حکم دی تابعداری د الله او کوي او د رسول تابعداری او کوي سلورم ولا تنازعوا جګړې مکوئ په خپل منځونو کې فتبشروا بزدل بشي وتذهب ريحكم او زور بملاړ شي وتذهب ريحكم دولتكم طاقت بملاړ شي
پینځم وصبروا صبر وکئ ځانونه کلک کئ په قتال کې سختیو کې ان الله مع الصابرین یقینا الله د صبرناکو خلکو سره دی په اعتبار د قدرت او علم د ذات سره ولا تکونو تاشپکم ادب مکه کوي کله جنا دای کسانو پشان خرجو چې وتلیو من دیارهم د کورونو د دینا بطرا په مستای کی وریا الناس ځان خودنه خلکو ته ويسدون خلق من کوي ان سبیل الله د الله د لارنا دا مکینه چراوتل نو دمه مم ځان سره راوستیو خو ډول سرنا باندې راوتیو او مزو باندې راوتیو والله تعالی بما پاس یعملون چې دوی کوي محیطات کون کې ده وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ پاوه کې چې خسته کړو دوی ته شیطان اعمالهم بد عملونه د دوی شیطان راغی د سراقه ابن مالک ابن جوشم د بنی مدلج ابن بکر ابن کنانه په شکل باندې نو شیطان ورته راغی شیطان ورته سوی وقال شیطان ورته لا غالب لکم هیڅوک به غالب نشي پتاسو نشدا غلبه کون کې پتاسو الیوم نن ورځ من الناس د خلقنا ورته زئی چې په ورځي و انی جار لکم زستا سے حمایت کون کې نو بس یو کس د کافرانو یو مشر ته لاس نیولې ده داسي چې راځه ټیک ده کنه بس ورځو پی چې کله جنگ شروع شو نو شیطان راولګي د دواړه ډلې چولې دلې کنه نو بس دوی خپل کړو دوی دلې وکړو بس چې تخت بس و تخت ځکه زه هغه سوینم چې تاسو نه وینئ کنه ملایکی وینم بیا چې شکا سوچ چې مکې ته دا کم ژوندۍ لاړه کافران نو خلک خدای دې د بی خوباسي د بنو کنانه غ مشر زمونږ کار خراب کړو هغه شکاس غټ کو تختې د نو بیا مونږ هم نشو راټینګې دي او دې د پوي پته ورته نه چې دا څوک الله وای فلما تراءت الفئتان هر کله چې مخامخ شو دوړلې نکسالا خبي شیطان واپس شو په پوند خپلو وقال وی ویلې انی بریء منکم ز بیزار امستاسنا د حارث ابن هشام لاس نیول او لاس تر ټکو از تاسو نه بیزار یم ولی انی ارا ما لا ترون ازوین ما سچ تاسو نه وینای انی اخاف الله عزت خدای نه ویریګم دین ویریګم چې وخت نمخ کې می هلاک نک نور خو په خدا خو په شیطان کې نشته ک والله شدید العقاب الله سخت عذاب کول والا دی اذ یقول المنافقون په وخت کې شیطان هم دا کاری تا په ورګټ کی او بیا وای زدر نه بیزار سوره حشر 9:50 کې الله وای کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين سوره ابراهيم 2 شاید کی اني كفرت بما اشركتموني من قبل هوا کې چې منافقین ویلې او هغه کسانو چې پزړونو کې مرض ده غر رها ولای دینهم دوک کړي دا خلک دین ده دوی دین دوک کړي دي دین دی کافر لوګو د دوی جنگ لوګو و من يتوکل علی الله سوک چې بر وسو کې پالا په ان الله عزیز یقینا الله د غلبه والا د حکیم د حکمتونو والا ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحریق کچری تو ګوري یتوفى الذين کتالی دلې هغه وخت چې کلا وفات کاو هغه کسان را چې کافران دي ملائکو وفات کول یضربون وجوههم وهل مخونه د دوی وادبارهم شاګانی د دوی وذوقوا عذاب الحریق ورته ویل چې وسکه عذاب سوزون کین لرایت امر ناجیبا کدا منظر دی لیدل ونه ناشنا منظر بدی لیدل ذالک بما قدمت ایدیکم دا په سبب د اعمالو چوڑان دی کړي دي لاسونو استاسو وان الله یقینا الله لیس بظلام ند ظلم کون کې للعبید په بندګانو الله په بندګانو ظلم کون کې نه دی
کداب آل فرعون دابهم کداب آل فرعون حال د دې پشان د حال د فرعون دی والذین دای کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نو کفروا بیات الله کفر کړو پایاتونو د الله پغزهم الله پس نیولیو دوی الله تعالی بذنوبهم په سبب د ګناہونو د دی ان الله قوی یقینا الله د قوت والا د شدید العقاب سخت عذاب ورکول والا ذالک بان الله دا پدې وجہ یقینا الله لم یکن د مغیرا بدلون کې نعمتن دا نعمت انعامها چې هغه انعام کی د نعمت په یو قوم حتا یغیروا تر دې چې دوی بدل کی ما سب انفسهم چې د دې په ځانونو کې دي وان الله سميع یقینا الله اوریدن کې دی علیم پویا دی الله چاته نعمت ورکینو به ته واپس کینا بدلای نه تر دې پوری چې دوی ځانونه بدل کی غلط کارونه شروع کینو خدای ته بیا نعمتونه واخلي کنه کدا بیا ل فرعون حال د دوی پشان د حال د قوم فرعون د تقریر د تاکید د پاره والذین دای کسانو من قبلهم کذبوا بیات ربهم دروغ نسبتونه کړي آیاتونو درب د دوی ته وهلکنا پس هلاک مونږه به ذنوبهم په سبب د ګناہوں د دوی واغرقنا لفرعون مونږه غرق قوم د فرعون وکلن کانوا ظالمین او دا ټول ظلم کوونکی زجر ذکر کوي ان شر الدواب یقینا بدترین د زنده سرو عند الله د الله پنز الذين کسان دي کفرو چې کفر کړي او هم لا یؤمنون پس دوی ایمان نه وروړي الذين کسان عهد منهم چې عهد کړي دا وې سره ثم ينقضون عهدهم بیا ما تی وعده دوی په کل مرتين پار زر وهم لا يتقون او دوی نه ویریږي دا عقوبت د غدرنا وهم لا يتقون دوی نه ویریږي عاقبت الغدر فإما تسقفنهم في الحرب دا دریم قانون دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره فإما تسقفنهم في الحرب یا بت دوی بیا مومي په جنگ کې فشرد بهم عبرت ورکا بهم په دوی باندې منغه چاته خلفهم چې د دوی نه رسته دي یا فشرد دوی روا بهم په دوی سره من خلفهم رستنی خلق د عبرت ورک چې رستنی خلق ویری لعلهم دې د پاره یذکرون چې نصیحت واخلي و اما تخافن یا بتا چې تبویریږي د یو قوم نه خیانت فم بذلیهم دا وعده غرض و دوی تعالی ثواب برابرۍ زما تاسو سره وعده ده تاسو غدر کوي دا وعده ماته شو څنګه خو خدای ټیک شنه بیا چې ور سره سکے وعده دې نه ماته کړي نو حمله به نه کوي ان الله لا يحب الخائنين يقينا الله نخوخي خیانت کوونکی الناقضين للعهود زجر ذکر کوي ولا يحسبن الذين غمان دین کیا کسان کفرو چې کو پر کړه سبقو چې دوی بچی وي دي د خدای د عذاب نه انهم یقینا دوی لا يعجزون ندي عاجز کوونکی الله لرا وعدوا لهم دم قانون د جنگ مؤمنانو ته وصله تیار ساتل وعدوا لهم تیار کئی دوی د پارا مستطاعت ما سچ تاسو طاقت من قوت د قوتنا و من رباط الخیل او د تړلو دا سنونا ترهبون بی عدو الله و عدوکم چې تاسو ویروي په دې باندې د خدای دشمن او تاسو دشمنان د خدای او دشمنان تاسو واخرین نور خلق من دون ما سوا د دینه چې يهوديان او منافقین دي لا تعلمونهم تاسو نه پیژنئ یا وی الله یعلم والله پیژنئ منافقین به مویری وما تنفقوا من شيء سچ تاسو لګوي فی سبیل الله د الله لپاره کې یوفو الیکم پورا بدر کړی شي تاسو ته جزا داغي وانتم لا تظلمون پتا سو ظلم نه کیږي څلورم قانون د جهاد کې صلح تماده شو دشمن نو بیا ته سرزوري مکه وجنا ز جنگ کوم پردي بچي پکې وجل کی جنگ سره کې او صلح کوي بس ته راځي بالکل خدا صلح وکي وان جنحوا للسلم فجنح لا چرتا کوئی مائل شي صلح تان ته هم مائل صلح الیها دي صلح تا وتوکل علی الله بروسو کا پالا انه یقینا د الله والسمیع اوریدن کې دی علیم پویا دی او کته وای چې صلح په طریقې را سره خیانت کوي نو خدای بس مدد کوي دوی دی وکي کا
وان یریدو که دوی غواړي ان یخدعوک چې تا سره خیانت وکړي فإن حسبک الله یقینا کافي دی تا ته الله هو الذي الله غزاد دی ایدک چې تی مضبوط کړی بنصری په مدد د او بالمؤمنین په مؤمنانو چې انصار والف بین قلوبهم خدای مینا چولې دا په مابین د زړونو د دې مؤمنانو کې لون پخته ما پلار دې کچری تا خرج کړی وي هغه څه چې زمکه کې دي جميعا ټول ما لفتا تاب مینا نه چولې بین قلوبهم په مابین د زړونو د دوی کې ولکن الله په بینهم لیکن الله مینا واچولا د دوی په زړونو کې د خدای فضل دی بفضله انه یقینا د الله عزیز غلبه والا دی حکیم دی حکمتونو والا یا ایو النبی حسبک الله دا پنځم قانون دی اے پیغمبر کافی دی تعالی الله او من حسو کې اتباع کا چستا تابعداری کوي من المؤمنین د مؤمنانو نا یا ایو النبی اے پیغمبر حرد المؤمنین 30 کا مؤمنان تحریض مبالغه په الحث علی القتال په جنگ ایکم منکم 20 صابرون کچری پتا سے کہ لس صبرنا خلق یغلب غالب کی گبا میاتین په 200 یو پلسا شلوی نو په 200 بغالب کی ویکم منکم میا کچری وی پتا سے کہ سل کسان یغلب غالب کی گبا الفا پزرو من الذین دعای کسان نا کفرو چکو پر کڑے بیانهم قوم لا یفقهون ذکر دوی داسې قوم دی چې نه پوهېږي یو په لس سلونو زرو سره به ورځئ تختی به تېنه که څوک وتښتېده د ګناهګار دی یو په لسو نه به نه تښتي یو د لسو نه به تښتی نه پخوا به خلک ویل طالبان ډېر کمزوري دي جنګ کې و یو هندو او لس طالبان او دوه غله ورته مخې له راغله نه به دې غلو دوی ته وویلې پیسې هم ترې ټولې واخیستې دې دوه غلو د 11 تنانو نه یو کافر او 10 مسلمانان ورته وایي چې اتڼ به م راته کوئ اتڼ خو پېژنئ تاوي کې راتاوي هغې ورته ویل چې صحیح ده نو چې اوس هم وجنې نو اتڼ ښه دی بس اتڼ کوي نو دی اتڼ کوي د هندو پکې ورته ټپې ولي هندو ورته په ټپو کې څه وایي چې دا یو ما ته پرېږدی دا یو په تاسې ټولو پې پوه شئ دوه غله دي او 11 منګئ تاسو 10 مسلمانان یې زه یو کافر دا یو به زه ونیسم او دا یو تاسې 10 ټول ونیسئ نه د طالبانو چې کوم مشر و هغه ورته په ټپې کې وایي چې نشي کافره داسې نشي موږ پې تباه کې ته خو کافر یې ته اوس غله به لاړ شي منګه پې خرابې صحیح شو دا اول حکم دا و چې یو به د لسو نه تښتي سل به د زرو نه تښتي الله وایي الآن خفف الله عنکم اوس سپکوالی راوستی الله تعالی تخفیف په تاسو وعلمان نفیکم او الله پوه دی چې یقینا په تاسو کې ضعفا کمزوري ده فیکم منکم میتن صابرا کچریوی په تاسو کې سل صبرناک یغلبو میتین غالب کیږي په 200 یو په 2 ویکم منکم الفون کچریوی په تاسو کې زر کسان یغلبو الفین غالب کیږي په 200 باذن الله د الله په حکم والله ما صابرین الله صبرناک خلق سره ده ما کان لنبی انداش پکم قانون ده نبی علیہ السلام تا بندیانو کې بنرمی نه کوي ما کان لنبی مناسب ندی نبی لرا نخای نبی لرا ان یکون له اسرا چې وی د بندیان او دیتی پیډیا واخلي دا پکې پټ دی حتی یسخن پلار دې تراغه چې قوی شي پزمکه کې د کوپارو د ډېر قتل او جرح په سبب حتی یسخن پلار دې تر دې چې خ قوی شي پزمکه کې د کوپارو په ډېر قتل او جرح تريدون عرض دا داسې چلو بندیان نیول شوي او یو ثابت اسپارلی او داسې ته وساته دا ته وساته دا ته نبی علیہ السلام به د هغې حالات معلومول دې بندیانو کې
عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام تر هغه د بدن نه ډېر غټ. نبی علیہ السلام حکم وکړو چې کمیسونه دوی له راوړئ د بندیانو سره تعاون وکړئ. ټول چا یو قمیص او چا د بندیانو د قمیصونه احسان ورسره وکړو. عباس رضی الله عنه کې چا قمیص نه سمیده، د عبدالله ابن ابی ابن سلول قمیص یې راوړو، هغه بدن نه غټ، د هغه قمیص یې ور واچو. منافق سو نبی عباس چې کوم صحابي ته ورکړو نو هغه د لاسونه ډېر کلک تړلي وو. نبی علیہ السلام د شپې ته بندیانو حال معلوم، عباس رضی الله عنه زبیرګي کول. نبی علیہ السلام دا زبیرګي اورېده ترې وکنه. نبی علیہ السلام به راپاڅېده وبګرځېده، بیا به لاړ بسترې ته، بیا به راپاڅېده. صحابه ورته قربان خوب نه درځي ولې؟ وایي ماله به څنګه خوب راشي چې عباس رضی الله عنه زبیرګي کوي، خوب به رانشي. نو داسې ورته نه ویل چې لاسونه سس کوي، ځکه دا خو اجتماعي مسله وه، ذاتي د یو کس مسله خو نه وه که نه. هغوی ورته که مونږ لاسونه سس کوو ستاسو خوښه ستاسو خوښه. حکم یې ورته نه کوه چې داسې وکړه، ځکه اجتماعي مسلې خو به ذاتیات نه کوې که نه. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم مشوره وکړه صحابهو سره چې څه وکړو. مصعب ابن عمر یو ورور هم پکې بندیانو کې و، هغه یو انصاري صحابي سره و، کلک یې تړلی و. نو مصعب ابن عمر پې تېرېده، ورته وایي وروره د مور زوی مې ده ته ووایه چې لږ مې سس کړي. مصعب ابن عمر ورته وایي ته مې ورور نه یې، دقه چې چا څوک دې تړي دا مې ورور دی، ته مې ورور نه یې. ځکه هزار خویش کې بیگانه از خدا باشد، فدای یک بیگانه کې اشنا باشد. زر خپلوان چې د خدای نه بیگانه یي، د یو پردي نه د قربان شي چې د خدای سره اشنا یي. نبی علیہ السلام صحابه سره مشوره وکړه چې څه وکړو، دې بندیان خوشي کړو، فدیه ترې واخلو که ویې ووجنو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته زما رایه دا ده فدیه به ترې واخلو، پیسې، او په هغې به مسلمانان مضبوط شي، وسلې به پرې واخلو، او دوی ته که خدای هدایت کړي سبب کې مسلمانان شي. عمر رضی الله عنه ته وایي ستاسو رایه ده. عمر رضی الله عنه وایي زما رایه دا ده چې زمونږ او ستاسو ټولو پکې خپلوان شته په دې بندیانو کې. د چا چې څوک خپلواني حق ته به توره ورکړو، هر سړی به د خپل رشته دار نه سر غوڅ کړي. دا ګیله به هم نه وي چې زما خپلوان پلان کې وجلی او دا پلان کې وجلی، او دوی داسې کړي دي که نه ښه چې بس مطلب دا دی چې ښه روب داب به د مسلمانانو قایم شي، د زور د کفر به ختم شي. او د سعد ابن معاذ رضی الله عنه هم دقه رایه. تاسو په دې پوه شئ. نو عمر ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام وایي ستا مثال په شان د ابراهیم علیہ السلام دی، چې هغه څه وایي، هغه نرمي کوي، او دغه ته وایي ستا مثال د نوح علیہ السلام په شان دی چې ربي لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نو نبی علیہ السلام د ابوبکر صدیق د رایې مطابق فیصله وکړه. نبی علیہ السلام هم دا رایه وه چې فدیه دې ترې واخیستلی شي. الله تعالی دا آیت راولېږه چې پیغمبر له دا مناسب نه دي چې فدیه واخلي. دا په هغه وخت کې چې اسلام ضعیف و، بیا چې کمزوري اسلام مضبوط شو، نو د اسیر باره کې بندي باره کې اوس امیر ته څلور اختیار دي چې امیر الجهاد دا څلور کارونو کې هر یو کوي. یو وجل، جنګ کې ونیسي. دویم غلام جوړول، په دې دواړو د امت اتفاق دی، که وجني او که غلام دې جوړی. دریم بغیر د معاوضې نه پرېښودل. څلورم په معاوضه پرېښودل. دې دواړو صورتونو کې اختلاف دی. امام مالک، امام شافعي، امام احمد، ثوري، اسحاق، حسن بصري، عطا، دا حضرات وایي چې وروستي دوه صورتونو کې هم امیر ته اختیار دی، که بې معاوضې خوشي کوي که په معاوضې خوشي کولی شي. امام ابو حنیفه، امام یوسف، امام محمد اوزاعي او قتاده او ضحاک، سدي، ابن جریج وایي چې بلا معاوضې پرېښودل خو بالکل جایز نه دي، او معاوضه اخیستل پرېښودل هم د امام ابو حنیفه مشهور مذهب کې جایز نه دي. البته د سیر کبیر روایت دا ده چې مال ته که د مسلمانانو ضرورت نو بیا د اسیر نه مال اخیستی شي. اوس پې پوه شوئ.
البته تبادله د امام صاحب د صاحبانو په نس جایز ده. یو بل مسلمان په کمزې کې بندي دی هغه پر آزاد کی، کافر دی ونیو بل ځای کې مسلمان دی هغه پر آزاد کړي، کافر سره مسلمان دا آزاد کړه عدل کوم، دا تبادله ده جایز ده. د کې اتفاق ما کان لنبی ندی مناسب نخای پیغمبر لرا ان یکون له اسرا چې وی د بندیان او د دې پیډیا واخلی حتی یسخن فی الارض تراغه چې خوي شي پزمکه کې د کفارو د ډیر قتل او جرح په سبب تريدون عرض الدنيا تاسو غواړئ فائدہ د دنیا والله يريد الاخره الله غواړي تاسو د پاره آخرت والله عزيز حكيم الله د غلبه والا د حکمتونو والا لولا کتاب من الله کچری لیکل نه د الله د طرفه چې اجتهادي خطا کې څوک نه قطع عذاب په ناراضي اجتهادي خطا یې وکړه سبقه چا کتاب وړاندې له محفوظ کړي چې مختی په اجتهاد ته عذاب ناراضي لمسکم خامخا تاسو ته برسېدلې وي پیما پاغس کې اخستم چې تاسو اخیستی عذاب عظیم لوی عذاب. نبی علیہ السلام فرمایل کله خدای عذاب راغلی وي د اسمان نه نو د دین بعد عمر او د سعد ابن معاذ نه غیر ببل څوک نه وي پاتې شي. فکلوا خری مما غنمتم چې تاسو غنیمت کړی دی حلال حلال دی طیبا پاکیزه واتقوا الله ویریږئ د الله نه ان الله یقینا الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی. وم قانون د جهاد یا ایو نبی پیغمبرا قلوا لمن هغه چاته پی دی کوم چې پستا سلاسنو کې دی من الاسرا بندیان یعلم الله فی قلوبکم خیرا کچری معلومه شی معلومه ای الله ته چې تاسو زړونو کې خیر شته خلوص د ایمان خیر نه مراد خلوص د ایمان یوتکم الله بدر کی تاسو ته خیرن غرا مما داغ مالنا او خزه منکم چې تاسو نه خستل شوی ويغفر لكم بخنه بو کی تاسو ته الله بخون کې مهربان دی. تاسو زړونو کې د ایمان جذبه خدای په بدلم در کې او ایمان به هم نصیب شي. عباس رضی الله عنه ته ویل پیډیا راوړه خپلم راوړه او د وراره دیم راوړه وراره هم ورسره کې څه دا هم وای ما سره وسنشته و چې جنگ لراته بدر ته او دغه ام فضل ته دی ورکړي خپل خزه ته چې دا په پټ ځای کې کېده ګوره که زه رانه لمه چې بچوله دي دا بیا پکار شي او دې تعالی څه پته راوایي ما ته الله په وحي ذریعې سره معلومه کړه به د ده زړه ته ایمان کوش مال یې ته ټول واخیست ټول یې راوړ وایي زه خدای به د دې نه ښه درکړي داسې وشو چې بحرین نه مال راغی د سپینو زرو روپیو یو ډیری پرته وه نبی علیہ السلام عباس ته خبر وکړو چې راشه نو عباس رضی الله عنه راغی او صادر یې خور کو وایي چې څومره وړی شي که نه په خپله به دا صادر ډک صادر سم ډک او بس دا صادر پیس کې راته وکړو به زورونه کول نه شي اوچتولی نبی علیہ السلام ته راشه لږې راوچت کړه نبی علیہ السلام ورته نه دومره به وړی چې څومره خپله اوچتولی الله تعالی دا وعده رښتینې کړه که نه عباس رضی الله عنه چې دا وعده خدای رښتینې کړه په دنیا کې چې یوتکم خیرا مما اخذ منکم او زما یقین ده چې دا بله وعده به هم رښتینې کېږي چې ویغفر لکم والله غفور رحیم دا به هم رښتینې کېږي. الله فرمایي وَإِن يُرِيدُوا كَدُوی ارادو کی دا بندیان خیانت که چې تاسو سره به خیانت کوي اوس درته یوه خبره وکړو بیا لاړ شي کافرانو سره بیا ودرېږي پروا یې مه کوه فقط خان الله په تحقیق سره دوی خیانت کړی او د الله سره من قبل و مخکې الله سره خیانت کړی او کفر یې کړی و مخکې فامکن منهم الله طاقت درکتا ته منهم د دوی نه فامکنک منهم بیا به خدای پتا لاس بر کی بیا بیرته خړې سترګې نیولي والله علیم الله پوهه دی حکیم دی حکمتونو والا دی. همداسې یو بندي کړیو ابن عزا الجمحي نبی علیہ السلام ته وی په ما احسان وکړه قسم کې کور کې را سره هیڅ هم نشته
بچو سره مې میس نشته احسان را سره وکړه او زما وعده ده چې بیا به زه خیانت نه کوم. بس نبی علیہ السلام ته عزت تا سره مې احسان وکړ. لاړ بیا د کافرانو سره یو ځای بیا په غزوه حمراء الاسد کې نبی علیہ السلام ونیو. نو بیا ورته ډېر وزرونه کول چې دا ځل مې پرېږده دا نبی علیہ السلام ته لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين مؤمن د یوې سوړي نه دوه کرته نه چیچل کېږي او بس ایسته حکم یې وکړو چې سر ته قلم کوي سر یې ته غوڅ کړو ایسته یې وواچوه فامکن منهم خدای به تا پې مسلط کړي په دوی باندې. ان الذين يقيننا کسان امنو چې ایمان راوړی و هاجروا هجرت یې کړی و جاهدوا جهادونه کړي باموالهم وانفسهم په مالونو د دوی او په نفسونو د دوی فی سبیل الله په لاره د الله کې. والذین کسان آووا چې مهاجرینو ته ځای ورکړی و نصروا د هغوی مدد یې کړی اولئک دا کسان بعضهم بعضې د دوی اولیاء او بعض دوستان د بعضې نورو دي په میراث کې. میراث به تې وړي مخکې هم داسې وه چې میراث به ملګري د ملګري نه وړو مؤمن به د بل مؤمن نه وړو. بیا وروسته آیت راځي که نه والارحام بعضهم الله ببعضن په کتاب الله آیت باندې دا منسوخ شوی دی خو اوس رشتې نه بغیر بل چاته میراث نشته. والذین کسان آمنو چې ایمان راوړی ولم یهاجروا هجرت یې نه دی کړی ما لکم نشته تاسو ته من ولایتهم د دوستۍ د دوی نه من شی نه هېڅ شی د میراث هېڅ تعلق هم ورسره نشته حتی یهاجروا تر دې چې دوی هجرت وکړي وان استنصروکم که طلب د مدد وکړي تاسو نه په دین کې ایمان راوړی دی فعلیکم النصر لازم دی په تاسو چې د هغوی مدد به کوئ الا علی قوم مگر د هغه قوم نه بینکم و بینهم میثاق چې ستاسو د هغوی په منځ کې وعده ده. بیا د دې مسلمان مدد به بیا نه کوې چې داسې قوم سره پروت دی چې هغوی سره تاسې وعده کړی چې په تاسو به حمله نه کوو او د مؤمن هجرت هم نه دی کړی. والله بما تعملون بصیر الله پاس چې تاسو کوئ لیدونکی دی. والذین کسان کفروا چې کفر یې کړی بعضهم اولیاء او بعضې د دوی دوستان د بعضې نورو دي الا تفعلوا کچرې تاسو ونه کوئ ما امرتکم به چې زه به څه درته امر کوم تکن فتنة شی به فتنه حاصله به شي فتنه فی الارض په ځمکه کې و فساد کبیر او لوی فساد. والذین کسان آمنو چې ایمان راوړی و هاجروا هجرتونه کړي و جاهدوا فی سبیل الله جهاد یې کړی په لاره د الله کې. والذین کسان آووا چې ځای ورکړی مهاجرینو ته و نصروا د هغوی مدد یې کړی اولئک هم المؤمنون حقا دا کسان هم دوی مؤمنان دي په حقه. لهم مغفرة شته د دوی دپاره بخښنه و رزق کریم رزق د عزت. والذین کسان آمنو چې ایمان راوړی من بعد وروسته وهاجروا هجرتونه کړي و جاهدوا جهادونه کړي دي ماکم تاسو سره اولئک پس دا کسان منکم ستاسو نه دي اولو الارحام خاوندان د رشتو بعضهم بعضې د دوی اولا ببعضن قریب دي د بعضې نورو نه فی کتاب الله د الله په کتاب کې. ان الله یقینا الله تعالی بكل شیء پارسی ظالم پوهه دی.